باب فضل من علم وعلم. دا باب دی د هغه چا فضیلت مبارک چې کوم علم حاصل کی وعلم او نور ته علم ورخي خپل حاصل کی او بل ته ورخي نو د دې کس فضیلت دی بارک دا باب دی. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه. ابو موسى الشرير رضي الله تعالى عنه حدیث روایت کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قال نبی رسول الله وضاحت کړي دې حدیث خلاصه دا ده کنه نبی رسول الله والسلام یو مثال ورکړي د اهل علم چې علمي خلک چې دغه په درې قسمه داغي مثال د باران سره ورکړي مثال کے طور پر یو عالم هغه چې هغه الله تعالی علم ورکي او هغه په هغه علم باندې عمل وکي او عمل باوجود د هغه علم بل ته ورسي خپل حاصل کی عمل په وکي او بل ته ورسي یو دا کس دی. او دویم هغه دی چې دا علم حاصل کی لیکن خپل په عمل نه کوي علم خو سشته دی لیکن د خپل په هغه باندې عمل نه کوي به عمل دی. او دریم هغه کس دی چې د خپل لکه بیخي علم د په خوا خاطر چې لګد توجه ونه کی حاصل نه کی او عملم په ونه کی او بالکل خالی نه علم او نه عملي پوه شو درې قسم. یو خو هغه دی کنه چې علم ورسي علم باندې عمل وکي هغه بل ته ورسي پیله دا دی. دویم دا چې علم ورسي لیکن عمل په خپل نه کوي بل ته به ورسي. او دریم دا دی چې بالکل علم نه حاصلې خالی دی بالکل دماغ لکه مسائل دی مسائل نه زده کوي ضروری مسائل هغه نه زده کوي عمل نه کوي او علم نه زده کوي بالکل خالی دی لیکن مسلمان دی. دا درې کسان دي. د دې مثال نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث کې ورکړی دی د باران سره. نو د څه ورکړی چې ګوره باران چې د باران وشي نو وب چې پسمکه باندې راځي نو دا وب په درې قسمه هغه بارانه وب زمکه ته په دریو طریقو راځي. بعض زمکه هغه چې هغه بالکل نرم زمکه او هغه دومره نرم چې هغه وب الته جمع شي هغه وب سنه سو وب زمکه ځان ته دن کی او صبر پرې دي نو بار هم ته خلک فائدہ وچتي او خپل هغه وب دن نه باسي او به د هغه غټه فائدہ دا وشي چې هغه نه لکه دا ونه او دا پټي مټي او خوراک مراک سامان فروټ او دا شینه فصل ته کیږي. یو داز مکه ده بل از مکه هغه د چې هغه کې اوبر راجم شي الته یو ډند غوند کې جوړ شي اوبر ډیر جمع شي اوس هغه اوبر زمکه ځان ته نه راکاږي بس عمل ته جمع شي اوس هغه نه یو فایده کیږي چې خلک مثلا الته نه راشي اوبر ویسي او یا زناوران راځي الته نه دا غواګان مګانی دغه راځي زناوران ته وبس کې مرغان ته وبس کې خپل ته فایده او چته نه کړل لیکن دا د چې یو دا فایده ده چې خلکو ته فایده واخیستله دا دو شو. او درې مزمکه هغه ده چې پاغي باندې باران خو شو ناغه دومره زمکه سخت زمکه ده چې نه الته او په پاغي زمکه کې دن نه وتلې او نه الته راجم کړلې بلکې سخت زمکه ده او بل طرف ته بوتللې لکه څنګه چې اترای کنه چړای هغه کې دا او کته لاړ شي کته نور زینته هغه زبته وچ پاتې شي. نو دا درې قسمه کسان دي. وز دا درې الله نبی صلی الله علیه وسلم مثال ورکړی دی درې علما سره نو دې مطابقت به دي چې هغه کس کم په خپل علم حاصل کی او نور ته ورسه او عمل هم کوي. د دې مثال د باران هغه مثال دی چې باران په زمکه وشي او هغه وب یزمکه کې راجمم شي او زمکه دنم واخلي یعنی هغه خپل وب دنم شي نور ته فصل په صورت کې او نور د سي فائدہ مور ورسي. نو دا عالم خپل علم حاصل کی او عمل هم کوي او نور ته مور ورسي. یو دا دویم هغه دی چې وب راخلي لیکن خپل زمکه هغه وب دن رانخ کړي دن بالکل نه دی بولی صرف بارو بار هغه وب یو ټند جمع کړي دي الته خلک راځي او ولاړ وب دي استعمالي زناورانم ځانانم. دغه شانت د هغه عالم مثال د چې علم خو ډیر حاصل کو دا غینه فایده خلکو ته رسي لیکن په خپل ته د فایده زکه او چته نکړي چې د خپل به عمل ده هغه علم باندې د خپل عمل ونکو. نو د دې مثال هغه وب شانت چې خپل ازمکه تلا نه لري ولیکن نور ته فایده او چته. او دریم به هغه ازمکه د چې وب په څنګه ولګيږي نه دن نزي او نه ته جمع کیږي بلکې نورم بهيږي او استمخ کې لاړ شي څه فایده دی او چته نشي. اوس ګوره دغه وبونه هیڅ چاته فایده ونه شو نه د ازمکه ته وشنه بل چاته وشو ضایع شول. دغه شانت د عام سړی مثال دی چې هغه علم نه حاصلای
او نه د هغې مطابق مسایل باندې عمل کوي لکه بالکل بې عمله دی بې عمل هم دی او بې علم هم دی د هغې مثال دا دی نو اوس دې حدیث کې دا بیانېږي ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مثل ما بعثني الله به د هغه شي مثال چې کوم سره الله تعالی زرا لګلې ما یعنی کوم شی من الهدى والعلم هدایت او علم دی الله زدي دوه سره لګلې کنه مددي هدایت او علم مثال د څه دی کمثل الغیث الکثیر ته هغه ډیر باران په شان دی شو ډیر باران وشو او هغه باران چې وشو نو اصاب ارضا هغه باران په یوزمکه باندې وشو نظمکه د څه چې فکان منها نقیه ازمکو کې بعض ازمکه بالکل صفا ستره نرم ازمکه او د څه نرمه چې قبلت الماء هغه او قبولم کی قبول مطلب د نظام تراکاږي فانبتت الكلا او هغه نه به هغه غیا مې راوباسي غیا ته وکړيږي او وچه غیا او بل دی والعشب الكثير او دغه شانت لمده غیا یعنی هر قسمه غیا دا غینه روزي دا فائدته وشي وکانت منها اجادب او زمکو کې دوی مزمکه هغه د چې هغه اجادب ده اجادب جمع ده د دې مفرد راځي اجدب او اجدب وای سخت زمکه ته چټیل چې دوی کنه سخته یعنی کوم امسکت الماء دا غي کار دا چې او به ځان خو ته جمع کړلې نو چې جمع کړلې نو خپل خو دنه بونت لري او به دنه جذب نشولې لیکن هغه بار چې کوم او به جمع شوې دي فنفع الله بها الناس دا هغه په وجه باندې الله تعالی خلق ته نفع ورکړل او څنګه نفع چې فشربو په خپل مسکلې وسقوا او په زناورانو باندې مسکلې وزرعوا او فصل انت وکړو دا دوشولې او دریم واصاب منها طائفه اخرى او دې کې به دویمه قسمه یا دریم قسمه زمکه هغه ده طائفه اخرى یو دویمه ټوکړه چې انما هي قيعان چې هغه بالکل دسه سخت او بیکار زمکه ده لکه دا غټو والا چې لا تمسك ماء نخو هغه ځان ته وبو ودري ولا تنبت كلا او نه تسګیا کوي نه غنه غیا کړل شي دا درې مثالونه فذلك مثل نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فذلك مثل من دا مثال دی دا باران مثال چې ورکو کنه دا مثال دا هغه چا دی من فقه فی دین الله کم کس چې د الله په دین کې فقيه جوړ شو علم حاصل کو او د علم حاصل کو چې ونفعه بما هغه ته الله نفع ورکړه فائدہ ورکړه دا هغه شی سره بعثني الله به چې د کم سره الله تعالی زرا لګلم او فعلم او خپل علم حاصل کو وعلم او نور ته مرزد کو یعنی علم حاصل کو عمل په کو او بل ته علم ورسو یو کساغه شو ومثل من او دویم هغه کس دی چې لم يرفع بذلك راسا چې هغه بالکل خپل سر متوجت نکو یعنی علم د پاره به خپل سر موجت نکو ولم يقبل هدى الله او هغه د الله هغه هدایت قبول نکو الذي ارسلت به كم هدایت څخه زرا را لګل شوی نو د دوه مثال قال ابو عبد الله مخکې ابو عبد الله امام بخاری رحمه الله فرمایي چې قال اسحاق عن ابي اسامه وكان منها طائفه او بخاری وی حضرت اسامه روایت کوي وكان منها طائفه او په دې کې زمکو کې یو ټوکړه هغه ده چې قيلت الماء چې هغه وب ځان ته ودرې قاع او دسي اوچت زي يعلوه الماء چې هغه وبم روچتي یو هغه ده یعنی دا بس چې کوم الفاظ بر تیر شو دا غیله وضاحت کوي او یو بعضی الحدیث کې الفاظ را دي الصفصف صفصف ستوي صفصف المستوي من الارض زمکه کې کوم برابر حصہ مثال کے طور پر دا لاس دی کنه دا لاس بالکل برابر د سیده سیده دی لکه فرش په شان دی دته وای صفصف چې د زمکه برابر مکمل سیده حصہ او دا شاته چې کوم ټکی تیر شو قيلت الماء یعنی قاع وای هغه اوچت زمکه ته چې بازي اوچتې بازي کمی لکه د سي پاندونو غوند کی او د سي جوړ غوند کی الته دا کته په برزین هغه زینو کې اکثر چې کوم دی او به جمع کیږي او یو سیده سیده زمکه چې پاغي باندې بازي وبدن لاړ شي بازي سیده سیده لاړ شي دا د الفاظ وضاحت کړي اچھا دا خو د دې حدیث تشریح او نبی صلی الله علیه وسلم د علم فضیلت بیان کو
باب کې موږ دا ویلو کنه باب من فضل من علم او علم علم حاصل کې بلته ورزده کی نو دا غي مثال د څه دل کده باران اوس دی باران حدیث کې چې تاسو وګورئ کنه نبی صلی الله علیه وسلم د باران مثال په داسې انداز کې ورکړی دی چې د باران درې قسمه بیان کړی دي درې قسمه بیان شو یو هغه لکه دا حدیث کې درې قسمه تیر شو لیکن مخکې چې کله مثال فټ کولو ټیم رااله نو هغه ټیم کې نبی رسول الله سلام دوه کسان ذکر کړل صحیح ده کوئی شولې پدې حدیث کې ګوره درې باران ذکر دي باران درې اسمه کې ذکر شوی او مخکې چې کله نبی رسول الله ته اسمه کې په کم کسانو باندې فټ کړی دي مثال فټ کړی دي هغه ځکه نبی سلام دوه مثال ورکړي مثلا دلته وګوره دا الفاظ دلته راغلي دي فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم واذا هغه مثال دی چې د الله دین حاصل کو فائدې ته واخسته خپل به زده کو بلته مر ورسول یو مثال دا شو کنه او دویم مثال دی مثل من لم يرفع بذلك راسا چې هغه بالکل خپل سر او توچت نکو او د الله هدایت قبول نکو ته دوه مثال حالانکه باران کې درې مثال ورکړي او چې کله مثال فټ کېدل زهراله نه الته دوه ذکر کړل نو دا ولې د دې خو مطابقت نشته دی نو د حدیث به څه مطلب دی وګوره د حدیث مطلب دا جوړیږي چې اصل کې مسله دا ده نبی صلی الله علیه وسلم د کې دوه کسان ذکر کړل کم دوه هغه دوه چې یو خو هغه چې په دین باندې عمل وکي او نور ته ورسې یعنی 100% مکمل دغه حق ادا کوي او دوی می هغه کس ذکر کړی دی چې بالکل په عمل نه کوي نو منس کې چې هغه دویم کوم کسو چې هغه علم متحصل شي لیکن خپل په عمل نه کوي هغه کس ذکر نه دی کړی دا غ ذکر ول نه دی کړی دا غ ذکر ذکر نه دی کړی چې نبی رسول الله صرف مین غدوه چې د کار شي نه وغه ذکر کړو چې یا 100% عمل کوي او یا 100% به عمل او دا کوم کس چې علم ورسد د سنه څه فائدہ شته سنه څه فائدہ نشته دی یعنی نیمه فائدہ شته نیمه نشته د تذکره ونه کړل او دې لپاره ونه کړل چې بس اصل دو دي یا مکمل فائدہ وشي یا مکمل نقصان وشي دا دوا امنځنه ذکر نکو ځکه چې دا به دوا اصل ذکر شینو به د دې ضرورت هم نه او یا مطلب دا دی چې د هغه دوا شینو ذکر وکړو د دې لپاره چې خلکو ته دا تنبیه وشي کنه چې ګوره یا اصل دا ځان نه جوړ کړي کم سړی چې 100% عمل کوي نو د دې ډیره فائدہ ده او یا کني هغه شانته به جوړ شي چې کوم بالکل عمل نه کوي دا غي دومره غټ نقصان ده دا دریم صورت د دې لپاره ذکر نه کوي چې اسنه خلک په دې دریم صورت باندې عمل شروع کی چیرې کم از کم علم حاصل کا عمل سبب ګورو مدام نقصان خبر ده حالانکه د سند په کار دار چې 100% په دین باندې خپل علم باندې عمل موشي او یا دا چې بالکل عمل ونه شي دا غټ نقصان ده منځني ذکر یې ونه کو دا یو جواب شو دویم جواب د دې دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې دا کوم زمکي ذکر کړی دي او به مثال دلته بیان کړی دي دغه مثالونه کله دې جواب د څه ورکو نو دام صحیح دي هغه د څه جوړه زمکي چې لري زمکي نبی رسول الله د دریو زمکو مثالونه ورکړي دي لیکن موږ به د دې نه دوه جوړ کړو دوه به د څه جوړ کړو چې اول بداوو الله تعالی زمکي په دوه قسمه پیدا کړی دي یو قسم هغه ده چې داغه فائدہ شته او یو قسم هغه ده چې داغه فائدہ نشته دي دا دوه دي او به چې د کومې فائدہ شته هغه به په دوه قسمه دي دا به یو بل قسم جوړ شي صحیح ده دا به یو بل قسم جوړ شي نو چې د سي ترتیب ولا جوړ کینو به مثال کوم دو راځي او ممثل له کوم دو راځي یعنی نبی رسول الله د زمکم د څه شول کې چې نبی رسول الله د زمکم دوه مثال ورکړي او د انسانانو هم دوه مثال ورکړي نو دوه په مقابله کې شو صحیح ده نو دا طریقه بشي هغه څنګه به دوه شي لکه چې زمکه اول به موږ دا وایو چې زمکه په دوه قسمه ده څنګه دوه قسمه ده چې یو فائدہ مند ده یو نقصان ده بس دا او به دا غین وروسته به موږ بیل تقسیم به دا کوو چې زمکه دا فائدہ مند زمکه دوه قسمه دي یو هغه زمکه ده چې دا غي فائدہ مکمل 100% دي او بعض هغه ده چې دا غي نیمه فائدہ یې نیمه نه نو د څه په بیل تقسیم جوړ کړو په دې اعتبار سره دا مثال او د ممثل له په خپل منځ کې مطابقت جوړیدل شي او یو د دې طریقه بلم د دریمه ورل د دوه کافی دي چلو مخکې وای